الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان ورونو، په سوشل میډیا باندې په مسله د اعاده روح باندې د مفتی محمد فدا صاحب د هغې یو ویډیو د مناظرې قسطوار اوچلېدله. اکثر ملګرو بیا پوښتنه وکړه چې دا مناظره مثال شوې ده او تاسو شیر کوئ نه، څه مسله ده؟ زما محترم مسلمانانو ورونو، مفتی فدا محمد ربانی صاحب مفتی صاحب محترم پس یو کلپ کړیو په مسله د اعاده روح کې. د بنده ناچیز مفتی فدا محمد صاحب ته جوابي کلپ وکړو او د مناظرې دعوت یې ورکړو. مفتی فدا صاحب وی چې په دې باندې به کینو، نو ما ورته که زموږ ځای وي ذمهداري د امن په منګه ده، او که ځای ستاسو وي مسله د اعاده روح ده ذمهداري به په تاسو وي. هغه یو خوشګوار موډ کې وویل چې زه ستاسو دی در به شو، زه به هم وګورو چې مې وموسکو ګپ شپ هم ولګو، موږ خوشحاله شو. تیر پیر په ورځ باندې هغوی راغلل زموږ ځای ته، زموږ ملګري الحمدلله موجودو، مجلس شو. په هغه مجلس کې موږ د مناظرې د اعاده روح دپاره انعقاد کوو. خو هغې ځان سره څه شرایط د مدرسې نه تیار لیکلي راوړي چې هغه شرایط د مناظرې د انعقاد نو. په هغه ویډیو کې دا خبره به تاسو ملګرو ناظرینو اورېدلې وي چې مفتی فدا صاحب وویل چې دا شرطونه زموږ د اثبات د مناظرې د اثبات د عقیدې دپاره دي، خو د انعقاد د مناظرې دپاره نه دي. حالانکه دغه مجلس زموږ د انعقاد د مناظرې او د اثبات د مناظرې یا د اثبات د دغې عقیدې او دعوې نو. اول نمبر ده. دویم هغه شرایط چې د کوم لیکلي، نو دا شرایط داسې لیکلي لکه یو سړی چې مناظره کوي په عقیده باندې د بحث طریقه نه ورځي، او سړی ورته وایي داسې طریقه به کوي. حالانکه دوی ته هم دا خبره ښه معلومه ده چې الحمدلله نوجوانان احناف طلبه دیوبند دا قافله دا مناظرې کوي، په عقایدو هم کوي، په مسایلو هم کوي. هغې کې تقریبا 15-14 شرطونه هغه لیکلي. ما ورته مختصرا په هغې کې وي چې ستا د شرطونو خلاصه دا شو. او د مناظرې دپاره دا تا کوم شرطونه لیکلي چې مثال اول به دلیل د قرآن نه، بیا به د حدیث د بخاري نه، بیا حدیث د مسلم، بیا به موطئ امام مالک نه وي، بیا به نسائی نه وي، سنن 40 او که هغې کې نو داسې، او که دې کې یو کینین یو به لیکل لا کوي چې دې کې شته او دې کې نشته. او ته دا خبر د مناظرې نه دي. مسله به دا وي چې مسله د اعاده روح د عقیدې هغه دلیل به کافي وي چې هغه زموږ او ستاسو د عقیدې د اثبات دپاره وي، او کنه دلیل مثبت د عقیدې نو هغه دلیل اگر چې د بخاري شریف دی ولی حدیث دی، خو خبر واحد دی مثبت د عقیدې نشي کېدی، نو دغه لیکلو ضرورت نشته. بهرحال هغه شرطونو باندې زموږ ډېرې خبرې شوې، الحمدلله هغه ریکارډ کې موجود دي. بیا دی په دې کلیپ کې بار بار ویلي چې اصول به د احناف وي. حالانکه مسلمانانو ورونو تاسو سره دا خبره معلومه وي چې احناف په اهل سنت کې څلورو کې یو شاخ دی. اهل سنت څلور شاخه دي. احناف دي، موالک دي، شوافع دي، حنابله دي. نو په عقیده کې د دین اهل سنت دي، او په مذاهب فقهیه او فروعي مسایلو کې د دین بیا احناف یا موالک یا شوافع یا حنابله دي. لیکن دی مفتی فدا صاحب په دې کې د احناف او حناف خبره کول ما درته وی چې مسله د احناف او د اختلافي نه ده، د اهل سنت مسله ده. او په اهل سنت کې عقاید او اصول د اهل سنت معتبر، د احناف معتبر نه، ځکه دا فروعي مسایل. بهرحال هغه خبره اون شو. بیا دی مفتی فدا صاحب تما اخره کې تقریبا د 4 بجو نه زمونږ دا بحث شروع، مازدیګر 6 بجې پکې جمع شو، بیا شروع شو، ماښام په 15 په 9 باندې ماښام جمع شو، بیا شروع شو. لیکن په هیڅ صورت دی د دې شرطونو خپل نه وړي. وایي دا شرطونه که په دې اتفاق کې ټیک ده نه کوي، مناظره نه کوو. اخره کې موږ هم پوه شو چې دا استاد مناظره نه کوي. مختصرا ورته دومره ما وویل چې مفتی صاحب محترم هسې تپوس تا چې کوم عقیده راوړې چې نفي د اعاده روح، یعنی د قبر ته اعاده د روح نه کېږي، په دې تا سره کوم دلیل د قرآن نشته؟ وایي بالکل. بیا ما ته وایي هغه ویډیو ریکارډ کړي.
چې دلیل پیش کړ مناظره شو مې بس پیش کړ بسم الله دلیل پیش کړ الله يتوفى الانفس حين موتها د سورې زمر دا سلیریشتمه پاره اولنو آیاتونو کې آیت چې څنګه دلیل پیش کړ مې مفتی سے مایک ما تراک اول خو د منس کې ما کتا کتلې مایک د سره جما خبر دې کې ناراضي ما دنه دا تاسو کې چې کوم سوال کوم د دې مختصرا داسې برایره ډایرکټ جواب راکې نو خبره بلنده پاتې شي هغه مفتی فدا صاحب چې نه زما قسط او ما کلیپ دغه ټرن دی پدې کې خبره مو وستې مفتی فدا صاحب چې کله خبره ختمه شو ما تر 15 تاسو تقریبا پدې کې وکړ اول تاسو په الله يتوفى الانفس حين موتها ها ضمیر راجی انفس والتي لم تمت في منامها ها ضمیر راجی انفس فيمسك التي قضى عليها الموت عليها ضمیر راجی انفس بیا موت چې فيمسكو يرسلو معنا د امساک او د ارسال ترمن د کم نسبت او د دې تعلق د کم ځای سره دی دا تقریبا 15 سوال د نه ما وکړ خو متفیدا سے پدې چې دا وی چې تا ته دلیل پیش کو البته اوس جواب تعالی نه درکوم مفتی فدا سے وی چې جواب تعالی نه درکوم ځکه چې مناظره کوم د مفتی ندیم صاحب سره اما وته چې صاحب دا اولی ما ته په کاغذ کې لیکلي را کړی دا دلیل د مطالبه مو وکړه او دلیل دې ما ته پیش کو نو سوال زما د جواب مفتی ندیم صاحب لور کې تاسو به کلیپ په خپل سلورم قص هغه چې کوم شیر کړی منګ لا شیر کړی نه را ځکه زمونږ عملګری لا مناظره تیار کړی نو لیکل لا متپاتې او بل زمون په دې مجلس کې خبرم شي چې ویډیو شیر کول ضرورت نشته هغه دې شیر کوم موږ خپل خبر باندې برقرار پاتې الحمدلله ټول ریکارډ موږ سره اډیو ویډیو شکل کې ډول کې موجود دي بهر حال هغه 15 شپږ ته پوښتنه پر مفتی فدا سے زما قرض پاتې د ماته چې جواب تعالی نشم درکول الفاظ دا نشم درکول بیا وای چې دا به مفتی ندیم صاحب نو مناظره دی مناقض نشوا مفتی ندیم صاحب تردانه سے خبره نه جوړن شو جواب به تکل کې خو صفای جواب نه بیا و تموي زما یو واټه کله داسې مختصر ذاتی غونډه تجربه ده هغه تجربه ودار چې پیران آیت ویل شي وضاحت او خپل عقیدت نشي ثابتول هغه کوم دو جواب ونه شو بهر حال هغه مناظره زمون په دغه ځای باندې ختم شو جواب ته نکړی شو بیا ټیم غالبا د ماسوتن مانځ ته نږدې بیا دی چې بس خبر نه سم نه جوړي او جواب پر دی باندې قرض پاتې شو دغه زمونږه د مناظرې مسالات اعاده له مختصر کارگزاري او ان شاء الله ویډیو په قصوار شریک کی ویډیو ټول مسرشته او یو عجیبه خبره تبله مکړه مفتی فدا سے پدی شخصي چې کما هغه نجی کوم مجلسي ذاتی هغه مجلس کې زید الله سوري ما ته وی چې تا ته پته 2017 کې چې په مسالات د عذاب قبر زموږ استاد کوم سوریزو کې مجلس یاغین بعد ما مناظره کړې مناظرې زنه اوس ولې راغلی اوس ذکر راغلی چې تاسو زما نو ماغښتري مطلب دې راغلی ما چې دا قصوار دا سلسله د ویډیو په شکل کې جوابي چلی چې دا بند شي زه تاسو په ویډیو کوم تمام په سیر دې لپاره راغلی مناظرې لپاره نه راغلی ما ته دا خبره کړې خدا سے پدې کوالي اډیو ریکارډ ما سره شیخ سے محترم ته کړه زموږ چې په مقسم نه مرګ هغه ته چې مناظرې څنګه بیا دا چې خپل جماعت نمائنده مجبور راغلی ما خو به هر حال مناظره زمونږ نشو دا د مناظرې د مجلس مختصر کارگزاري و چې تاسو ته وړاندې کړه ټول مسلمانانو ورو په خدمت کې درخواست دي چې الحمدلله موږ تاسو عقیده صحیح ده عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي الله پاک د موږ ته په استقامت راکړي او الله پاک د موږ د واده خلافینا محفوظ وساتي واخر دعوان الحمدلله رب العالمین